کم عشره دا د شلو روزون بعد اخیری عشره هغه د انفرادی شان حامله ده. اولنې رحمت تا، دویمه مغفرت تا، دریمه عتق من النیران دا. اخیری لس ورځې چې پاغې کې اعتقاف کولی شي، اهل ایمان پکې اعتقاف تکینی. د لیلۃ القدر او د شب قدر د میاشتې د شپې هغه تلاش پکې کیږي. اعتقاف لغوي معنا دا ایثارېدلو ته وایي، مطلب معتکف د الله رب العزت جل وعلا د رضا دپاره په بارگاه ربوبیت کې د عبادت دپاره کمر بسته کیږي، د عبادت دپاره په مسجد کې کینی، د عبادت دپاره په مسجد کې ډیری اچي او په مسجد کې پاتې کیږي. او همدغه آرزوی وي، همدغه تمنای وي چې په څه طریقه باندې پروردگار عالم شهنشاه لم یزل لوی الله چې کوم دې داغه راضي شي. د رمضان المبارک چې کله شلمه روزه انسان ونیسي چې هغه را روان د جمعې مبارک ورځ ده، را روان جمعې مبارک زموږ شلمه روزه راځي او د هغې نور چې کله ډوب شي نو د هغې نه د اعتقاف وخت شروع کیږي. د دنیا ټول سوچ او فکر انسان پریږدي، کاروبار پریږدي، دنیا پریږدي او د رمضان المبارک چې کوم اخیری عشره ده پاغې کې د قرب الهی دپاره په اطاعت د الله رب العزت جل وعلا کې او د رب کائنات جل وعلا د رضا د حصول دپاره چې کوم مرد حضرات دي او سړي دي هغې په مسجد کې اعتقاف تکینی او زنانا په خپلو کورونو کې گوشه نشین شي، یو طرف ته شو اعتقاف تکینی. د اعتقاف تعریف علماء کرامو مختلف بیان کړی دی چې په مسجد کې د الله رب العزت جل وعلا دپاره د رب کائنات د رضا دپاره په مسجد کې اوسېدل، په مسجد کې کېناستل هل عاقل او بالغ دپاره باندې هغه چې د حیض او د نفاس نه پاک وي، بلوغ ورله شرط نه دی. هغه ماشومان چې هغوی په مونځ په طور طریقو مونځ باندې صحیح پوهېږي، هغې هم د مسجد د آدابو خیال ساتلی شي نو اعتقاف کولی شي. اعتقاف په مسجد او په جماعت کې د اوسېدو نوم دی او هغې کې پاتې کېدل دي. علماء کرام د اعتقاف په باره کې فرمایي چې اعتقاف په درې قسمه دی. یو اعتقاف واجب دی، یو اعتقاف سنت موقته دی او یو اعتقاف مستحب دی. کچر یو انسان نظر منودی وي او د په ځان باندې لازم کړي چې یاره که زما د فلانې کارو شو یا زما د فلانې مسله حل شوه نو زه به اعتقاف کومه، نو دې ته اعتقاف واجب ویلی شي چې دا بیا واجب دی او دا د نظر منو دی، منت منو دی. او د رمضان المبارک اخیری عشره کې چې کوم اعتقاف کیږي چې هغه د 21 مارچ نه به شروع کیږي، را روانې جمعې نه به شروع کیږي، نو دغه اعتقاف دا سنت موقته علی الکفایه دی، یعنی ثابت محلې نه که چېرې یو انسان او یو قسم کېناست نو د ټولې محلې غاړه پې باندې آزاده ده. په تعداد کې کموالی او زیاتوالی نشته، که څومره ډېر کسان کېناست انفرادي فایده هم ده، اجتماعي فایده هم ده. که یو انسان کېنناست او یو د محلې نه کس کېناست نو د ټولو غاړه پې باندې ازادېږي، نو دا سنت موقته ده. او بل اعتقاف چې کوم دی هغه مستحب اعتقاف دی چې هغه انسان هر څه ټایم کولی شي. مثال جماعت ته سړی راننوځي او دې چې کوم دی د اعتقاف نیت وکړي، نویت سنت الاعتقاف نیت وکړي، اصل جماعت ته راشي، په رمضان کې چې کوم دی نه کینی او د اعتقاف نیت وکړي نو دغه مستحب اعتقاف دی. هغه هر ټایم انسان چې کوم دی نو کولی شي. اصل حکم مونږ ته دا دی چې کله هم تاسو جماعت ته راننوځئ نو تاسو د اعتقاف نیت کوئ، ځکه چې اعتقاف کله نیت سره وکړي نو بیا په جماعت کې که هغه یو خبره نیمه زیاتي وکړي
په جمعات کې روټۍ وخوري په جمعات کې ملاستو کی نو دا دغه لپاره جایز ګرځيږي ځکه چې معتکف د لپاره په جمعات کې خوراک کول او د کېدل هغه کې ناستا او د ضرورت خبره په جمعات کې کول د معتکف د لپاره دا جایز دي او غیر معتکف د لپاره چې کوم دی نو هغه دا خبره نه ده غیر معتکف باب انتهایی خیال د جمعات ساتي رمضان المبارک کې اخیری چې کوم عشره ده الله رب العزت جل وعلا اصل په اهل ایمان باندې انعام او اکرام فرمایلی دي او کرم بالای کرم الله رب العزت جل وعلا چې د رمضان المبارک دا کوم اخیری عشره ده چې دا الله رب العزت نصیب وګرځولا چې په دې کې انسان ډیر زیات نیکیانې کوي انسان ته خیر مکمل اويږي انسان ته عبادت مکمل اويږي په دې عشره کې انسان د ثواب په نیت باندې او د شب قدر د تلاش لپاره انسان اعتکاف تکینی او دغه اعتکاف چې دا مصطفی جان رحمت امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا ہمیشہ فرمائے دے حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يعتقف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتقف ازواجه من بعده حضرت سیدہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی عائشہ صدیقہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کہ کل رمضان المبارک فرض شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف فرمائے لدی او چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر د فرماش نو دا غینا بعد با د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ازواج مطهرات هغه مبارک به اعتکاف کولو صحابه کرام به اعتکاف کولو رحمت عالم امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د اعتکاف کولو الله رب العزت جل وعلا محبوب دعوتم چلولې دي ترغیب ورکولې دي اهل ایمان ته ویلم چې آخري عشره کې تاسو اعتکاف وکړئ او چا چې اعتکاف وکړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د دوو قبول شوي حج ثواب ورته ملاويږي د دوو قبول شوي عمرې ثواب انسان ته ملاويږي حضرت سیدنا امامنا امام همام امام کربلا امام شهداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ من اعتقف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اغیر روایت را نقل کرے دے وی چاچ اخیری عشرک اعتقاف کا نو وی داس شولا لکه دو حجونه کا او دو عمریو کے نو اعتقاف چکم خلق کئی اگر دو گناہنا محفوظ وی اللہ رب العزت جل وعلا اگر تا خیر کثیر ورکی دیر نیکیان انسان پکی کئی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت تے ہوا یعقف الذنوب یعنی معتقف سوق دے ہوا یعقف الذنوب چاگد گناہوننا اغم منشی ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات قل لها معتقف دا گناہوننا بچشی او تمام تر نیکیان دا انسان کئی او بیا دا انسان تا اکرنگی نیکیان ملاویگی سرنگا چنو خلق لگیا دی نیکیان کئی نو اعتقاف دا مکمل وقت دا رحمتوننا دا برکتوننا دا نیکیانونا دا بلائینا دا قرآن دا تلاوتنا دا فرائض دا نوافلنا دا صدقات دا خیراتنا دا تراویح دا تحجدنا دا اشراق دا چاش دا منزوننا دا اوادین او نور دیگر اعمال صالحات چې دا غي کثرت په دې عشره کې کیږي هر طرف ته کثرت د عبادت وي او بیا په کې شب قدر وي چې ليله القدر خير من الف شهر چې هغه ماخام او هغه مسخوتن او هغه شپه چې هغه الله رب العزت جل وعلا دومره مقام ورکړي دي چې د زر شپونه د زر شپو د عبادتنا زیات چې کوم دی الله رب العزت جل وعلا اغه چې کوم دی انسان ته اجر ورکړي او ثواب ورته ورکړي نو حضرات محترم دا اعتقاف چې حضرت سیدہ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی کہ السنت علی المعتکف اللہ یعود مریضا دا چکم نے لگیا دے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک چکم نے آگا لگیا دے مسائل بیانے او امت تخی چکل هم تاسو اعتقاف کوئی نسنت اعتقاف دادے چی اللہ یعودا مریضوان چکل تاسو معتکف کوئی اعتقاف کوئی نو اعتقاف کے بتاسو اولنے کاردہ کوئی کہ تاسو دنیا نہ کل زان کٹ گئی نو اول کاردہ دے چی اللہ یعود مریضا تہیس قسم مریض تیمارداری بنکے چی بیات اعتقاف تکی ناستی او بیا کل دا یو مریض تپوس کی کل دا بل مریض تپوس کی کل یو طرف تزے کل بل طرف تزے نو اللہ یعود مریضا رنبانے خبر بگدادا چی ہیس قسم مریض تپوس لبندے نو چی کل دا مریض تپوس کولی یو جائز کار دے یو دا ثواب کار دے یو خستہ کار دے دا نبی علیہ السلام مبارک چکم نے فرمائی چھے دا انسان تو سلمان باندی پینزہ حقوق دی اگر پینزہ حقوق کے چکم دے دا اگر تیماردارم دا اگر تپوسم دے چکل اگر بیمار شی نتبا دا اگر تپوس کی خو لیکن چکل تا اعتقاف تکین آستی نو پہ اعتقاف کے چکم دے نبی تنسکولے ولا فرمائی نبی علیہ السلام چا ولا یشہدا جنازتاً او نبا چکم دے جنازی تاثرے گی دانا چا پا گوان کے دے مڑے شو یا دی پکیلی کے مڑے شو یا دی چکتا دا یاد دوست کے مڑے شو او تناس کے اعتقاف تے او تو خوی چیر دا جنازی کو غٹ ثواب لے ذکر چی دا اوہد دا غر عمرہ پہ باندی انسان تا اجر ملاوی گی چی انسان جنازو کی او بیا چکل دفن تے ایسار شی دا اوہد دا دو گرون عمرہ چکم دے انسان دا سونی صدقی کون چکم دے ثواب ملاوی گی لیکن پہ اعتقاف کے امدک قصص دے اجر اندیر دے ثواب اندیر دے کچھ کلا اعتقاف تناس تے نو دے اعتقاف کے بچکم دے بیادانکی ولا یمس امرأتا ولا یباشرها نپاہی کی چکم دے نطور مباشرت کا ولی شے ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منہو بیا فرمائی چی ہیس قسمہ ضرورت دا پارت باہر نشوتے الا اگچ لا بدیوی اگچ ناگزیروی اگرچہ پا جماعت کی نہ پورا کی گی پا اول زمانہ کی با جماعت کی دا انسان دا پارا دا غسل کولو دا لمبا کولو دا ادسماتی کولو دا ادس کولو انتظامات نو فی زمانہ پا دے زمانہ کی تمام تر انتظامات دا پا مسجد کی دن موجود دی لہذا اس مداس سے لابودی حاجت نشتا چی انسان دا غی دا پارا دا مسجد نہ باہر اوزی بیماری دا پارا ہن چکن دے انتہائی نند سہولیات وقت دے نند سہولیات ٹیم دے ہر قسم دوئی ہر قسم گولئی دا جماعت تا دا تا رسیدیشی نو لہذا صدا سے ضرورت پا دی فی زمانہ کے پاتے نہ دے چی دا آغا چیز دا پار انسان دا جماعت نہ چکم دے نو باہر لارشی ولا اعتقافا الا بصوم اور بیا فرمائی چی اعتقاف گورے بغیر دا روجی نہ کی گی اعتقاف تا چکینی نو بیا بچکم دے نو روجا دا بخام خاص آتے اعتقاف فضیلت کو دیر زیاد تے علماء کرم فرمائی چی در طولن افضل ترین اعتقاف چکم دے دا پا مسجد حرام شریف کے دے دا حرم شریف کی دا طول بہترین اعتقاف دے یا فرمائی چی بیا پا دین نمبر بہترین او افضل دا پا مسجد نبوی شریف کے دے درین نمبر بیا پا بیت المقدس شریف کے دے او بیا دا دین آباد چکم سے کستاس جامع مسجدی غد جماعتی نو آغا جماعت کے ناس تا چکم دے آغا بیا چکم دے نو آغا بیا غیر پارا بیا بہتر دے دا زنانو دا پارا پا جماعت کے ناس تا چکم دے آغا مقروح دا بلکہ اغیر پا کور کی چکم دا منز دا پارا مقرر شوے زیوی پا آغا زی کی یا چکم زی کم دا کور یو طرف تا انسان یو گر تکینی یو طرف تکین آغا زی کی داغی اعتقاف چکم دے نو پا آغا زی کی گی دی دا پارا شرائط کی دا شرط نشتر دے چی خام خواب چکم دے نگا بلوغ وی بالغ وی نا لیکن دا شرط ضرور دے چاگت کی دا منز اگر تمام منز والا ورزی تلاوت دا قرآن والا ورزی دا جماعت دا آداب و خیال ساتلیشی او اگر کی تمیز دا خور دا خراب تمیز اگر شعور پا کی موجود ہوئی نو کہ دا اعتقاف پنیت باندے انسان پا مسجد کی دا سے کسان کینی نو اعتقاف چکم دے نو اگر دا انسان کیگی دا اعتقاف وقت کم دے اگر شلم روجی
د غروب افتاب نه هغه شروع کیږي او د شوال المکرم میاشت چې کله راښکاره شي او اعلان وشي نو د هغې پورې چې کوم دی اعتکاف کیږي دې ته سنت اعتکاف وایي یعنې د رمضان المبارک اخري لسو ورځو کې دغه اعتکاف دی روجم هغې دپاره شرط ده څنګه چې ما مخکې هغې باندې بیان وکړه چې هېڅ قسمه مریض لا یا د مسافر بل تګ دا څیزونه چې کوم دی په هغې کې نشته دی د دې د وجې نه بلا عذر معتکف که د جومات نه ووتلو نو د هغه اعتکاف چې کوم دی نو هغه ماتیږي او بیا به په ده باندې د اعتکاف چې کوم دی واجب ګرځېږي که چېرې د اعتکاف مات کړ قصدن عمدن دی ووتلو ځکه چې بغیر د عذر نه د جومات نه وتل ورله حرام دي مکروه نه دی ورلا حرام دی ورلا نو دا داسې شو لکه د ګناه کار وکړو او د انسان ووتلو نو بیا چې کوم دی دغه اعتکاف چې کوم دی نو مات شلو او که انسان دی بعض اوقات په خوب کې وځي یا چې کوم دی نو هغه په هیره باندې ووته نو بیا چې کوم دی نو هغه کې هغه عذر دی واپس به چې کوم دی نو دی راځي اگر چې بعض فقهاو په دې کې فرمایلي دي که په هیره یو سړی بهر د جومات نه ووته اعتکاف یې مات شو که په هیره دی د جومات نه بهر ووته اعتکاف یې مات شلو نو اعتکاف یو ډېر بهترین عبادت دی یو ښکلی عبادت دی یو ښایسته عبادت دی کومو ملګرو کومو دوستانو اعتکاف دپاره نیت او ارادي کړي وي هغې ورته ارادي مضبوطې کوي ارادې ورته سختې کوي را روانې جمعې مبارکې د مازدیګر د مونځ نه بعد د ماښام د مونځ نه وړاندې معتکفین به چې کوم اعتکاف ته ځان رسوي و اعتکاف د اعتکاف په شان کې وکړي اعتکاف د اعتکاف په نظر باندې وکړي اعتکاف په داسې ښکلي انداز باندې وکړي چې هغې ستاسو په ژوند کې تبدیلی پکې ضرور راولي هغه څیزونه چې کوم په موجوده زمانه کې هغه انتهایی د فتنې او د فساد باعث دي لکه په هغې کې اول نمبر باندې موبایل دی څومره ملګري چې اعتکاف ته کینی پکار دا ده چې هغه اعتکاف ته کینی چې بس د هغه موبایل آف شي د هغه موبایل بند شي او موبایل په کور کې پرېږدي په بکسه کې کېږدي او بیا چې کوم دی د اختر په شپه باندې چې کله اعتکاف ته نه پاسېږي نو هغه د بیا چې کوم دی نو موبایل کولو کي ځکه چې اعتکاف ته سړی کینی نو هغه چېرته بهر ځي نه هغه بې تپوسه روان ني اعتکاف ته چې انسان کینی کور کې واړه خبرې کور کې زنانم خبرې یاران دوستان خبرې ملګری خبرې هلکه سړی اعتکاف ته کېناستو بس اعتکاف ته کېناستو نو خو اعتکاف کې روزګار کولی شي نه کاروبار کولی شي نه معاملات کولی شي نو دنیاوي چې کوم دی نو خبرې کولی شي چې معاملات نشي کولی کاروبار نشي کولی د چا پوښتنه نشي کولی د چا جنازې ته نشي تللی د چا روغې رمټې نشي کولی هېڅ هم نشي کولی دنیاوي کار نشي کولی د موبایل ضرورت بیا څه پاتې شو بیا د موبایل ضرورت پاتې نه دی که ته تلاوت د قرآن ته نه کومه نو تلاوت چې کوم دی د قرآن نه وکړه د قرآن مقدس او د مصحف نه قرآن نه تلاوت کول چې کوم دی د افضل ترین دی او د افضل دی چې انسان د قرآن نه تلاوت وکړي دا سعادت هغه خلقو ته حاصلېږي چې کوم د الله خوښ شي تاسو هم ارادې وکړئ تاسو هم چې کوم د کلکې ارادې وکړئ د اعتکاف دپاره او اعتکاف ته د ناستې کوشش وکړئ او اعتکاف دپاره نور ملګري تیار کړئ اعتکاف دپاره نورو دپاره چې کوم دعوت ورکړئ ځکه چې نبي علیه الصلاة والسلام به ترغیب کولو هغې مبارکو به دعوت چلولو ویې صحابه کرام اعتکاف ته کښېنئ اعتکاف ته کښېنئ او مبارک چې کوم په خپل ژوند کې په خپل حیات کې یو رمضان اعتکاف نه دی قضا کړی ها یو رمضان کې اعتکاف قضا شوی هغه احد معامله شروع وه احد جنگ شروع و چې هغه په 19 رمضان المبارک باندې ډیر عظیم جنگ شوی هغه په وجه باندې نو بیا په بل کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو هغې مبارکو د لسمې روژې نه اعتکاف شروع کړو وایي دا زما د هغه اعتکاف چې کوم دی نو قضایي ده نبی علیه الصلاة والسلام 40 ورځې ناسته فرمایلې ده د رمضان نه 10 ورځې مخکې 10 ورځې نبی علیه الصلاة والسلام ناسته فرمایلې ده اعتکاف فرمایلې ده 10 ورځې اعتکاف فرمایلې ده 10 ورځې اعتکاف فرمایلې ده او علاوه د دې نه د 1 ورځې اعتکاف هم شته دي د 2 ورځې اعتکاف هم شته دي د 3 ورځې اعتکاف هم شته دي خو هغه اعتکاف مستحب دی هغه د استحباب درجه لري په هغې باندې هغه اجر نه دی چې کوم اجر په دې 10 ورځو باندې دی الله رب العزت جل وعلا دی زموږ او ستاسو د رمضان المبارک دا روژې په خپل درګاه اقدس قبول او منظور وګرځوي او کوم ملګري چې اعتکاف نیت کوي الله رب العزت دې د هغې هغه نیت او هغه ارادي الله عملي وګرځوي الله دې په اجر ورته نصیب وګرځوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین